بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد فرمائے رحمه الله: ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فإن كان استغرق الثمن لم يبيعه مرابحة، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. خجي باب د مرابحي او د تولی شروع. اوله مسله کې موږ د مرابحي او د تولی تعریف ذکر کړي او تاسو ذهن کې وي. دویم نمبر مرلا د پنځو شرایطو نه یو شرط بیان کړو: ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل. عوض به ذوات الامثال نه کشری غیر نقود وی. دریم مسلم ذکر کړي وا کچری عوض د ذوات الامثال نه خو بداسي سړي باندې خرڅي چې هغه کم شي باندې د اخیست هغه دغه سره ور سره نه به جایز ده مرابحه او تولیه ویلی مو کنه. څلورم مسلم دا کړي وا چې رأس کما خرچه براغلی ور سره ملګری کولای شي، او البته اشتریته بکذا بنوي قام علی بکذا بوي. څو مسلې شولې. څلور پنځم مسلم کړي واخري به کجري مشتری په خیانت باندې خبردار شي چې ما سره خیانت شوه دی، نو کچري په مرابحه کې ویني امام سے به ورته خيار دی په ټولو پیسې لیکي واپس کوي، او که تولیه کې نو حد بکي. امام یوسف رحم الله وی دوړو کې به حد کوي، امام محمد رحم الله وی دوړو کې به ته خيار وي. دغه څلور پنځه مسلې تر اوسه بیان شوی. نن د شپږم مسله جامع صغیر مسله د وخت شرکه به لیټ راتللی به هم نه پرېږدم. هغه مسله لږه شان مشکله ده، بره وګورئ لږه مشکله ده ډېره نه. ما به د خالد باندې کتاب خرڅ کو په 10 روپۍ باندې. الټې کوي کتاب کې کوم مثال ورکړی و ما هغه به پټ کو. د خالد نه مې کپړه واخیستله په 10 روپۍ 10 درهمه بر وګورئ ټول. هماغه کپړه ما په ما واپس خرڅ کړه په خالد باندې په 15 روپۍ. به ودا وکشه ما خالد نو واخیستله کپړه په 2 روپۍ پلس به یوسف باندې خرڅ کړله په 15 روپۍ مې پکې وګټلې. به دغه یوسف نه مې واپس واخیستله پلس. اوس چې زه دا کپړه مخکې مرابحتن خرڅوم کنه نو زړه کومه ګټه مې کړې به تې وباسمه. یو بېره خو مې پکې 15 روپۍ ګټلي، دا کپړه ما ته اوس حقیقت کې 15 روپو کې پرېوتله. داسې ده که نه؟ نو زه به داسې نه ویم چې هلکه زه په تا باندې مرابحتن خرڅوم هدایت ته ویم نو ما ته په 10 پرېوتې ته راله 15 ګټه راکړه. نه څه به ویم ما ته په 15 پرېوتې ده. پوه نه شوې پې. بیا مثال واورئ قصه ورانه شوه. ما خالد نه کپړه واخیستله په 10 درهمه دا وشوه. یوسف باندې مې مرابحتن خرڅ کړله په 15 روپۍ مې وګټلې. دغه یوسف نه مې واپس واخیستله په څو په 10. وایي چې کپړه ما ته په څو پرېوتله 15 روپۍ. ځکه 15 روپۍ ما حاصلې شولې کپړه هم ده 15 روپۍ رانه پکې لاړې. امام صاحب وایي چې زه اوس په هدایت یا په نور چا باندې مرابحتن خرڅوم نو دا به نه ویم چې ما ته په 10 پرېوتې، څه به ویم ما ته په 15 پرېوتې. دا مسله زده شوه. بل صورت ما خالد نه کپړه واخیستله په 10 روپۍ، یوسف باندې مې خرڅ کړله په 20 روپۍ، 10 ګټه مې وکړه. واپس مې یوسف نه واخیستله ډایرکټ په ډایرکټ په 10. نو ما څه کپړه م راله او خپل 10 روپۍ م راته پاتې شوې که خیر مې. داسې وکړه نه. خالد نه مې په څو اخیستې وه 10، یوسف باندې مې په څو خرڅ کړه نو ما ته 20 روپۍ رالي، 10 خپلې م رالي 10 پردۍ م رالي. اوس یې په یوسف نه واپس هلم په 10 پردو باندې خپلې 10 خو راڅه پاتې شوې که نه.
اوس که مرابحتن خرڅوم نه شم خرڅولای ځکه مرابحه کې به وي چې بدی راته پریوتی ده دومره د نګټه کوم دلته خو بڅو پریوتی خو مفتو کې پریوتی دا د امام صاحب رائے ده او صاحبین څه وي توجه جی هغه وي چې بدی یوسف نما په څو واخستل اوندې له اعتبار دی ما خالد نه اخیستی و بلس په یوسف می خرڅ کړل په 15 یا په شل واپس می تی واخستل بلس د یوسف نه چې کلمه واخستل دی له اعتبار زی چې مخ کې مرابحتن خرڅو منو زبا د قریټ بیانوم چې ما ته په څو پریوتی ناکم یوسف نه می بلس اخیستی کې بدول سې په 15 دغه بیانوم هم دی عقد اخر له اعتبار ورکو څوک وي صاحبین دا صاحبین قول چې کنه دي کې وسعت دي نو فتوا بدی بکار ده خو امام صاحب قول کې احتیاط دی وته وګورئ قال امام محمد فرمایو من اشترى ثوبا یو سړی کپڑا والی ما کپڑا واخصلا پلس درهم مثلا فباعه به خرڅ کړل دغه کپڑا به ربحن پکټا په 15 درهم می خرڅ کړل یوسف بانی ثم اشتراه به واپس واخصل یوسفنا فین باعه مرابحه کجری زوز دا کپڑا په هدایت چې چا باندې خرڅوم به تور مرابحه طرح عنه كل ربح دغه مشتری دا بلری کوي ټول ربحتي کان قبل ذلك کما چې مخکې شوی وزبت علی کوما او کچری دا صورتو چې بلس مې خستی و بشل مې خرڅ کړه واپس مې بلس واخسته مفتو کې را د پرې وتا فین کان استغرق کشری و دا ربح دې ټول سمن را ګیرول لم يبيعه مرابحه بطور مرابحه بین خرسیدا مې ویلو کنه دا رای د چاو هذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمى يبيعه مرابحه بطور مرابحه بخرسي على الثمن الاخير كم اخير عقد اخير ثمن مغيل به اعتبار ورکي سورۃ خبر بیان کړی دی نو او ما وایي بیان کو ووري سورۃ د مسلې دارې اذا اشترى ثوبا یو سره کپڑوالي بچو بیا شرطن نام ویلو کنه او باهو به خرڅ کی بچو به 15 باندې ثم اشتراه بما واپس یوسف نو واغسلا بیا شرط باندې فإنه يبيعه زي جوز خرڅوما مرابحه بطور مرابحه نو بچو به خرڅوما به 5 باندې دا څه بنوي چې ما د 15 میخسي به خودرو دي څه وایم ويقول ويبدغ كس قام عليه ب5 ما د 15 پرې وته دا ولو اشتراه دوم سورتي وورا ما د خالد نو واغسلا کپڑا بعشرة باندې وباعه به خرڅ کړه ما خرڅ کړه به 20 مرابحه یوسف باندې بشلو باندې به تور مرابحه ثم اشتراه بميت واپس واخسل بچو بعشرة باندې لا يبيعه نو چې وسې دا کس خرڅ یعنی زی خرڅو مرابحه لا يبيعه مرابحه دا به تور مرابحه نشم خرڅولای اصلا بالکل وینده ما صاحبانو بنز باندې یبي ما د یوسف نه خسي بلس باندې ده کنه دوړو صورتونه کې مخ یو پیرا کې مې په بندره خرڅ کړي او بل صورت کې مې په شل خرڅ کړي خو خسي مې دی واپس پسو ده بلس تقل به اعتباري زبې ما ته بلس پرې وته بلس مې اخستم وعنده ما يبيعه خرڅي بيدا ز مثلا مرابحه بطور مرابحه على العشره باندې في الفصلين دوړو صورتونه کې استغراق او دم استغراق صورت کې تاسو په شولې صاحبانو دلیل څه دی لو ما ان لقد الثانيه دا دویم عقد چې عقد متجدد بيدا نوې عقد دینو دا دویم عقد چې ما یوسف نو واخسره بلستانه وی عقد د مخکینی سره څه تعلق نشته اول نجدي احکام کټ دي او مرابحه کې هم عقد له اعتبار په کوم منی چې شیخ استین مخکې چې خرسي به بیانې نه دلته ما یوسف نه بلسه استین دا بیانوم که خیلی می دلیل به اعتبار سره خبره خاطه خبره لو ما ان لقد الثاني چې یوسف نه جما بلس واخستا عقد متجدد نو عقد منقطع والاحکام يعني الاولي الاحکام به اعتبار سره دا ول کټ هم دي نو بس بالکل صحیح ده چې موږ بنا بدیو کو چې ما بلس اخستي فيجوز نو جائز ده بنا المرابحه چې بنا د مرابحه عليهم بلغت بما قد باندې وکړو تاسو پیږئ کما اذا تخلل ثالث لکه دا یو صورت هم بکې ده چې ما په یوسف باندې ما د خالد نه بلس واخسته په یوسف باندې مې بشل خرڅ کړی په بنزلس به یوسف نه هدایت واخسته منس کې بل رااله به هدایت نه ما واخسته بلس باندې دې کې ټول اتفاق د چې مخ کې خرڅوم خلکو ته به ما بلس اخستي یعنی صاحبین چې څنګه ویا غشان
چې ثالث پکې راشي امام صاحب ته وي به خو تم باندې کوم اذا تخلل ثالث کما اذا کله چې پکې راشي ثالث ولي ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب یې چې ما په یوسف ور خرڅ کړل په 15 یو صورت کې په 20 بل صورت کې واپس می دی واخصله بڅو بدس دا دوه مقد چې ما د یوسف نه خستله دا د څه دی لکه هم ولقد ولی ځکه کما د یوسف نه وی خسته نه احتمال د دې خبرې وکړه چې ته یې پکې راغلی وې کپړه کې یوسف ما ته واپس کړی وې خپل 15 روپۍ یو صورت والا او دویم صورت خپل 20 روپۍ را ناخسته دا ممکن و کنه خو چې کله ما په دې دوه مقد کې یوسف نه واخستله بل روپۍ یوسف مبیا خرڅ کړل چې کله سلیم مبیا خرڅ کی به پیدا شي به مبیا واپس کولای شي نشي نو مخ کې د اوله قد چې ما یوسف باندې خرڅ کړي و د دغه عقد د ختمېدلو امکانو د په کناره د سقوط او بغیر بکر راغلی وي خدا دویم عقد چې مو کو د یوسف نه مواقستل اولنی عقد ولا کم د سقوط احتمال هم څکو ختم می بکو نو گویا دا دویم عقد چې دی مؤقت کو څوک مؤقت کو اول عقد او مؤقت او مؤقت خدواله چې یو شی وي نو گویا دا اول وخت یوسف معنی چې ما خرڅ کړی او دویم وخت د دواړه یو شی دی نزي چې مخ کې خرڅوم زړی روپۍ به تیو باسم گویا ما سره خرڅ کړی نه دی پیګو مفت کې 20 روپۍ به کې راغلي دي منځ کې بلکې لس راغلي دي دیم صورت کې نه پیګي څو امام صاحب لهما اقول ابي حنيفه ان شبهه حصول ربح بالعقد الثاني الک شبهه د حاصلېدلو د غټي پاک د ثاني کې چې کوم غټه رااله دا ثابت ده ګویا دا غټه پاک د ثاني راغلي ده ولې لانه د عقد ثاني چې کومه عقد اول چې يتاكدوا ده هم موقت کیږي به بچا باندې پاک د ثاني باندې نور تاسو وایي شولې څنګه به موقت کیږي اور بعد ما کان پس دا غنه چې دا عقد اول چې على شرف السقوط دا پکیناری د سقوط څنګه بالظهور على عيب اغدا چې ودا یوسف خبردار شوی به باندې ماته به واپس کړي وي خو چې ماته واخسته په دوه مقد کې اول قد موقت شوی کې بس سقوط پکې ناراضي خلم دې کنه نو شوبه پکې رااله چې دا اول دوه مقد چې دا هم کوم مقد دی اول له او دا بيع الامانات د پدې کې شوبه هم شوبه چې پکې د خیانت راضي کنه به ختمو وشبهه كالحقيقه في بيع المرابحه فبيع مرابحه کې شبهه د خیانت داسې دی لکه حقيقي خیانت کول نه بنکو احتیاطا ولهذا دغه وجه دغه احتیاط به وجه لګو ګورې کنه یوسف دا وکړه هدایت مانی تا مانی زما کپڑا دا دله سروپو والا دسی وایا یوسف دا وکړه هدایت مانی دله سروپو پتا زما له سروپې دي هدایت نه منلی خبر حال هي منلی خصل هي وکړه چاله دا کپڑا والا بس بل سروپو کې نور غلې کینا یوسف کپڑا حاصل کړلا لس روپو په صلح کې دا څه ده کنه اوس ته یوسف دا کپڑا مرابحتن خرڅي کنه دا څه بنوي چې ما د بلس پرې وته ولی به صلح کې خلق پیسې کمای مطلب د 0 روپو شي است بس صلح کې سوي خوشي خبر راوند شي ته به د سنوي چې ما ته دا کپڑا بلس پرې وته دا او 15 غټرا کا 15 روپیا را دا څه بنوي دا خو خیانت دی کله چې دا شی د 15 روپو تعالی بس په لاسو کې حساب کړي پوه شوي کنه ولې شوبه دي کې شوبه دا د سی لکه حقیقت خیانت چي دي سنسوي ولهذا لم تجز المباجزه يجوز لم تجز المرابحه جائز نه د مرابحه فيما باغ شي کی او خذ بالصلح چاغه بصلح حاصل شوی وي ولل شبهه الحتيته ال خدا شبهه شتري چې لکه غور سره حتيته کوي حتيته کمواله کوي کپڑا د 15 روپو خو د ول څلانجي و کومرا شاله صداوام به وکړی دا 15 روپو کپڑا ته والو غزه ختمه کا دا احتمال به شته کنه شته سره کې خلک دا کوي فيسير كانه اشترى خپل مسلې ته وبسلال شي ما بدنا اخستي و 200 روپۍ بلس یوسف باندې مې خرڅ کړی بچو 15 لسمانه او بس مې ته واخصله بچو لس ګوې چې ما ته واخصله بچو په 15 یاد سی وایا ګوې چې ما ته 15 روپۍ مانی
کپړه هم واخیستله ورسره 15 روپۍ مې هم ترې واخیستلې کپړه هم واخیستله بل 10 روپۍ وڅه د 15 روپۍ 15 کې لاړې نو کپړه ماته به څو پرې ودله 15 روپۍ باندې فیسیر کأنه اشترى 5 گویا چې د 15 روپۍ هم واخیستلې یعنی ما 15 روپۍ هم واخیستلې د یوسف نه او کپړه مې واخیستله په څو مې واخیستله بیا 10 باندې فیطرح 5 دا 5 به ټیکټ کو په 15 ختم شي نو کپړه به څو کې باندې شي په 15 کې بخلاف ما اذا دخل ثالث حق او صاحبانو د ثالث مسله ذکر کړي و چې ما په یوسف باندې په 15 خرڅ کړل یوسف په هدایت باندې خرڅ کړي او به هدایت نه بلس واغسل او سمخ کې مربحتن بلس خرڅول شمه دا سم ویلو کنه یعنی لس بیادو مچ بلس ولی التا ما په دې اقدسانی باندې اقدول نو موقت کړي چا موقت کړي ثالث یعنی یوسف دا بیا ما ته واپس کول شو لا خو ما ته وانه خستله چې وبسي می ختم کړه بلکې شاته واغستله هدایت ته واغستله هغه ثالث تا کار وکړلو شیکم شی په شرف سقوط وغه ختم کړ یګي کنه بیا بره بګور کې چبر نه قتل وي طبيعت تورانی کې ښا ګوري بخلاف ما اذا تخلل ثالثا په خلاف دغه صورت کې چې ثالث پکې امینس کړه شي لئن التاكد حصل بغیره څنګه دې صورت کې خدا اول عقد چې مؤکد شو کنه دا د دې سړي په دویمه قدمانه نه بلکې هغه د نیمګړي سړي په قدمانه موقت شو غیر باندې قال امام محمد فرمای واذا اشترى العبد الماذون له في التجاره ثوبا ب10 وعليه دين يحيط برقبته فباع من المولى ب15 اکبر وګورئ یو غلام دی مولا وتویل یلکه تجارت کوا نوغه تجارت کولو باغ قرض روا وختلو د غلام کم قیمت او قرض دا غینم زیات شو ندیر پر اصطلاح بیانی کی تاسبه درا داسې دین پر روا وختلو چې یحیط برقبته چې غدین د پر رقبه باندې څو کړه احاطه وکړه دې صورت کې دا غلام چې من وجین د مولا د ملک نه بار شي ها پتا سو پوه شو بهرحال دقه غلام چې دی د مثلا کپڑا واخصله بل 100 روپۍ دغه غلام به مولا باندې خرڅ کړل په 15 غټه باندې مرابحتن پوه شو اوس چې مولا مخکې را کپڑا خرڅي مرابحتن نو دا بنوي چې ما په بند راخستې ده بلکې څو به وي لسمه خستې پوهیږي کنه ولې د غلام د چې غلام چې بلس خستې و نو ګوې غلام دل خستې و ګوې د بلس خستې غلام می چلی غلام مال د چا دی هم دته دین نه پیږي پکار خدا و دا وای سره جایز وینا ځکه کوم شي چې غلام واغې سره خدا مولا خپل لې او سي مولا را پاسي کې د غلام نه لې نه دا خدا سره کې سره خپل شي نو منافي موجود دی ربای پکار د ربای صحیح نه وي خو به مونږ وې د ربای جایز ده ولی وای جایز ده ځکه د غلام پر رقبه باندې دینه هاته کړي وای غلام سره پرې شوی دی نو سره د دې غلام د سی وایا د غلام نه چې مولا اخلي سره د دینه د دې بې منافي موجود دی په کار د بې صحیح نه وي خو به مونږ وې د بې صحیح پیږي کنه پیږي خو به هر حال چونکه احتیاط په بيع الامانات کې بکار د مرابحت اولیه کې احتیاط داده ومنګ به دا صفر سکول کدي غلام چې دا بلس روپے غسي و دا وکیل جوړ شوی او مولا لې غسي و نو مولا چې مخ کې خرڅي نه څه وای چې ما په 15 غسي کې بلس معنی ځکه زوس دی پټکی مولا وکیل جوړ کوملار شماله کتاب والا ادم علی کتاب په 100 روپے واخستو نو زوس چې مخ کې مرابحتن خرڅو متولیتن 100 روپے بیادوم هم 100 بیادوم ځکه وکیل چې کم شخصي وکیل به مغه یادي نو ګویا دی غلام مال اخیستی و زما وکیل جوړ شوی بل صورت ووري ما واخستله بل 100 روپۍ او په دغه غلام می واپس خرڅ کړل په 15 اوس چې دا غلام مرابحتن خرڅي اوس هم غلام په 100 خرڅي بلاس وای چې مولا وکیل جوړیږي مولا له خرڅي نه مولا چې په 100 اخیستی واقع یادي نه رسیدي وګورئ قال امام محمد فرمای رحمه الله واذا اشترى العبد الماذون له کله چې واخلي غلام اغه غلام الماذون له في التجاره چاغه د تجارت اجازه شوی ځکه کې اجازه د تجارت ورته نه شوی به خو څه خستلم نشي اخر ځکه ولګو چې شی واخستره ثوبن کپڑا بچوي واخستا ب10 باندې
واور بس وعليه دین بدی غلام باندې قرض یحیط برقبته چې د پر رقبه باندې هاته کولا ځکه چې چری دین په نو یو خو پر رقبه هاته نه کولا دغه صورت کې مولا د غلام نه یا غلام د مولا نه څاري به غره سره جایز ده نه فباعه نبدي غلام خرڅ کړل دغه کپڑا من مولا باندې به 15 باندې فإنه نوس دي صورت کې مولای چې خرڅي يبيعه خرڅي بدا کپڑا مرابحتن پسو به خرڅي الله شرب یادي وكذلك هم دغه شان زم صورت فورا ان كان المولى کشری دی مولا خستوا پلس په غلام خرڅ کړي و بچو په 15 نبی چې غلام مخ کې خرڅي نو فباعه من الاب ان كان المولى چې دا خستوا او به خرڅ کړه من العبد په غلام باندې نو هغه هم لس روپۍ بیا دی وجه سره لأن اورا في هذا لقد دا غلام نه چې مولا لیا یی غلام خلید مولانا دا قد چې بده شریک شوبه د ادم دا دغه شوبه د چا ده وای چې د مولا او غلام ترمنځ سراقت شوه دینه پیږي کنه پی نه چې غلام بل څه خستي وای چې مقه مولا خستي او چې مولا بل څه خستي ګوم صورت کې وای چې مقه غلام خستي پیږي کنه اورا لجو وای بدیاقت کې شوبه د ادم دا ولی یعنی د چې دی لکه چې عقد نشته ولی به کې شوبه د ادم دا یار وی لجوازه مع المنافي دا قد چره دا خو جایز شوی دی سره د منافات نه منافي موجود دی مولا د غلام نه څخه شي او غلام د مولا نه څخه شي دا خپل شي خرڅول خستل دي نو منافي موجود دی د بیا نو دا بیا موږ جایز کړی خو سره د دې نه چې منافي موجود دی نو د دې وجه نه چې منافي موجود دی موږ وایو د بیا څنګه ادم ده فوت بیره ادم دي ته اعتبار د ادم ورکړل شو سره په حکم د مرابحه کې وبقي الاعتبار الاول اعتبار بچاته ورکړل شو ما غولي بيدا فيصير دا ودا شي كان العبد شري اشتراه للمولى مولا له خستوا بعشرتين باندې في الفصل الاول کې او دوم کې مولا پلس خستوا په غلام په میزان لس خرڅ کړي وګوي دا غلام چې مخ کې خرڅي چاره خرڅي مولا لا وكانه يبيعه دا غلام دا کپڑا خرڅي للمولا د پاره په الفصل الثاني کې لنډه دا د فیوتبرو معتبر بسمنی اولوی پوه شوی به دو مسئله وشول نن سبق کې درېما قال امام محمد فرمای واذا كان مع المضارب 10 دراهم بالنصف فاشترى ثوبا ب10 وباعه من رب المال ب15 فانه يبيعه مرابحه ب12 الاكبر الغوري ته غوري توجه مال خالد روپۍ راکړلې لس وای دې باندې ته مزاربت کوا خالد رب المال او زتهم مزاربهم نه پويږي ما په دغه لس روپو باندې د یوسف نه کپڑا واخیستله هغه کپڑا د 15 روپو وا او خالد مال چې د لس روپۍ راکړې وي مزاربت باندې دایره ته ویلی نیمه ګټه بستای نیمه با ازمای نو ما په دغه لس روپو باندې د یوسف نه کپڑا واخیستله ا کپڑا وس روپۍ کوي 15 کوي نو 2.5 روپۍ ګټه چې دا ا د خالد رسی 2.5 روپۍ ګټه زما رسی اوس دا کپڑا ما سره ده 15 روپو ده ما په خالد باندې واپس ور خرڅ کړل پر رب المال باندې پڅو په 15 روپو په څو می خرڅ کړل دغه ضروري دي چې 15 روپو خو بهر حال دا وایي مال خالد 10 روپۍ راکړي مزاربت باندې ویل ګټه بزما واستاڅ وی نیمه ما بلغ 10 روپو باندې کپڑا واخیستله دغه کپڑا ما واپس په خالد مزارب را پاسېدلو پر رب المال خرڅ کړل پسو 15 باندې خالد سره وسه کپڑا ور سره د پسو د پرې وتی په 15 کنه نو دای چې اوس مرابحتن خرڅي په هدایت باندې دا بنوي چې ما په 15 اخیستي ویږي کنه ولی بدی کپڑا کې خودونی روپۍ د خپل ګټ هم راغلی کنه دا نه څو بیا د دنیا وتی کټکې په 200 روپۍ راته پرې وتی دا 10 روپۍ ول راکړې وي خیرم دې کنه او به 15 روپۍ مال راکړلې په کې 2 روپۍ دا غدي او 2 روپۍ به ور سره ملګری کو نو ټولي بچو شي لاسو سچ مرګري کو 200 وشي ورسېدلې په دلته مليسم دا رب المال باندې چې مضارب خرڅي ګوي شي د سره دا به شته دی نه ځکه د مال خټول د چا دی رب المال له
او سړی خپل شي لی امام ظفر سے وای دا جایز هم نه ده نو دا رب المال باندې چې مضارب خرڅي کوی دا بیان نه ده شوی همق شی دی ما په څو خسته لري پلس رب المال لپاره مې پلس خسته رب المال مخکې خرڅي وګوره واذا كان مال مضارب 10 دراهم کله چې د مضارب سره 10 دراهم وي بالنسبه پنی مګټه باندې نور تاسو پیږئ فاشترا ثوبا به مضارب واخصله کپڑا به 10 بچو ما یسبن بلس واخصله کنه وباهو به دغه کپڑا ما خرڅ کړه من رب المال باندې خالد باندې بچو به 15 فإنه يبيعه وسج رب المال خرڅي مرابحه نو بچو به خرڅي ب 12 ونصف په 2 روپۍ باندې وجه سره لأن هذا البيع دا بيع دا مضارب چې رب المال خرڅي دا بيع زمنګ د حنابو باندې زمانه جایز ده خو پکې شبهه د چا موجوده ده د ادم وایي چې دا بيع سره ده نه د مال دغه ته واپس ورکو دا څنګه چې امام ظفر سے وایي نو دغه ادم د شبهه په وجواني موږ به حد پکې کو کټواله وکاو طرحه وورا لأن هذا البيع چې دا وإن قضى بجوازه عندنا اگر چې به ساله ده د دې د جواز زمنګ د حنابو بنسبان دي ان د ادم ربح خداغه صورت کې چې لګټ نه شي تر وسه پورې لګدل ته وسه پورې ګټ نه ده شویګا اوس یو صورت ده چې مال خالد ل روپۍ راکړي ما باغی سامانونه غسل ل روپونه ټولې څو جوړې شولې شل جوړې شولې دیش جوړې شولې ورسېدې اوس ما یو شی بلس واخستلو په خالد می 15 خرڅ کوو دغه صورت کې ټول اتفاق دی خالدي مخکې کې مرابحتن خرڅې دا ویلې چې ما په 15 غسته پېږی کنه ځکه یو پر ګټه چې منځ کې رااله اوس مبیا چې دا ساما دا پیسې د رب المال وای دا د رب المال نه وتی دا من کوم صورت بیانو چې تر اوسه پورې ګټه نه ده چې وقله روپۍ دی ما په کپڑا اخیسته او ګټه همدا ده چې به رب المال به بنزل خرڅ کړه اورا ان دا د ربح خلاف للظفر مع انه سره د دینه فیصله خو د دې جواز شوی ده خو سره د دینه اشترى ماله دی خالد دی رب المال خو خپل مال واخستلو به مالی خپل مال واخستلو خپل مال به مال غسل ده به وي هم بدل نه ده خود دا به من ولې جایز کو سوال ده دا به ولې جایز کو توجه جی وای جی به اله جایز کیږي چې به کې فائدہ وي او دلته دی به کې فائدہ شته کنه څنګه فائدہ شته مخکې چې د مال ما سره مضارب سره رب المال په کې تصرف کولای شو او چې ما پر رب المال خرڅ کړل اوس رب المال په کې تصرف کولای شي نو د دوی مقد چې رب المال له مضارب نه واخصله دی قد یو فائدہ را وصله کنه کوم فائدہ تصرف او د بې د انعقاد تعلق د فائدې سره چې فائدې بې منعقده چې نه منعقده دلته فائدہ شته کنه ځکه موږ بې منعقده کوم په به نه شوې څو یې ګوره مع انه اشترى ماله بماله لما فيه واذا ذکر به سید ذکر به کې من استفاده ولایت تصرف پیدا کیږي په کې ولایت تصرف کول شي او دقه مقصود دی او هو مقصود او انعقاد د بې چې د تعلق د چا سره وي يتبع الفائده دا تابع د چا وي فائدہ کم ځکه فائدہ وي به منعقد کیږي خو به هر حال وان قضى بجوازه عندنا ففيه شبهه العدم وان قضيه کوي مجهول صيغه اگر چې به سله د جواز موږ بن شوی دا خو به پکې شبهه ده چا ده عدم دا او په بې مربحه کې شبهات د سی لکه حقيقي دا څه وکنه وخت ویډیو الا ترى دنګوري انه وکیل عنه دا مضارب خود رب المال د طرف وکیلی حقیقت شروع کې دا وکیل هم مضاربت کرا شي شروع کې وکیلی رستو به امین او شریک جوړیږي انه وکیل عنه دا مضارب خو وکیل وی اصل کې د رب المال له طرف به ولکی نو ما چې د خالد نو د رب مضارب یعنی ما چې د یوسف نو واخصله په 100 روپۍ بلس وای چې ما رب المال له بلس واخصله رب المال به وزنه وای ما په 15 لس اخیسته من وجهن د صدقه وکیل له نو فوت بر البيع الثاني دا دویم به چې وشولا یعنی د مضارب رب المال چې خرڅ کړی دا عالم شوله خو په حق د نصف ربح کې دونی مو کېګا دای چې مرابحتن خرڅې دولسمه بیا دی کنه نه پیږي قال امام محمد فرمای رحمه الله ومن اشترى د دریم څلورمه مسله شروع شو ځنن سبق ومن اشترى جاریه فاعورت
او وتيها وهي ثيب يبيعها مرابحه ولا يبين برغوريجي من ویلو په بيع مرابحه کې د بيع الامانات دا پدې کې به خیانت نه کوي ښا سبا نه کوي اوس راشي دغه جزئیات ذکر کوي ما یو وین زواخستله خپل دغه سترګړنده شو یو صورت یا ما وین زواخستله سیبه و سیبه ښا پردې وشلیدلې و او به مې پسې وتی کړله نه څه نقصان پکې رااله پرده خو مخکې نه شلیدلې و اوس چې زه هدایت باندې خرڅوم دا وینځه نه د دې بیان بکوم چې الکه روغه و او ما چې غسل روغه و او دغه نه بسلند شوی و ما چې غسل او وخت ملانه وتی کړي غینه بس می وتی کړي دا د دې بیان بکوم کنه وینه د دې بیان نه دی ضروري ځکه ما ته د سترګړونوالي کې څه وز ملاو شوی یا دې څه کم کړي دی په وتی کې نم دي کنه نه د دې بیان کول د دې بیان نه کول د خیانت نه دی دا به په اماناتو بنا ده کنه خیانت بنه کو کنه خدا بیان نه کول چې ما خستل روغ او رسولند شوی یا ما وتی کړي دا خیانت نه حسابيږي لیا دا جایز ده کړي دی بیان ها یاد ساتي ګوره تبیین الحقائق کم مصنف دی علامه زایلعی رحمه الله هغه ګوره د دې بیان بنه کوي چې ما خستله روغ او رسولند شول البته د دې بیان خو بکې ګوره د کوم وینځ در خرڅو مې هدایت سترګړنده ده دا کوم وینځ در خرڅو مې ګوره ما وتی کړي دې بیان خو بکې ها دا بیان ضروري دی چې ما خستله روغ پتن لګي پوه شوي کنه اورا ومن اشترى جاریه دن چ جاریه واخستله فعورت نغلند شو او وتها ی وتی کړه خو ګوره سیبه وا نو یبيعها نو ځکه وس خرڅو مخکې مربحه نو يبيعها نو دا مشتری به خرڅي به تور مرابحه ولا يبين بیان بد دي نه کوي چې ما خستل روغه وا وجه سره لانه لم يحتبس عنده شيء ځکه نه دی غیر شوی ما سره مشتری سره څه شي يقابله الثمن چې هغه په مقابله کې ثمن راشي اثر ګړونوالي په وجه ما سره څه ثمن راغلي اصل قاعده دا ده چې مشتری په قبضه کې مبيع کې څه نقصان راشي او غي په مقابله کې مشتری ته پیسې مرغلي ګویا چې مشتری مبيع کم کړه خپل وسی که په پورا توپ باندې خرڅي پورا په پورا دا خیانت کوي به تا خو مبيع کم کړی دا ایواز کې ته څه پاتې شوې دي ته څنګه په پورا باندې خرڅي خیالم ده کنم ده او دلته په ایواز کې څه پاتې شوی مشتری ده نه دي نه بس دا خیانت نه ده ولهذا لو فات قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن ووركنا كما دي سبنا د غوین ځخسته وي او لا قبضه مې بنه وی کړي خپل سر ګړند شوی وي ما یوسف ته دا ویلی شو پیسې را تکمیږي ځکه دا وسب د دې کې پیسې نه کمیږي قبل القبضه پکې سر ګړند شوی وي اسما بس صرف قبضه کوله خو په مې پوره ور کوله ولهذا لو فاتت کچره دغه سترګه فوت شوی وي قبل التسليم ازما تر سپارل نه مخکې سبل نه ورا کړي نو به هم لا يسقط شيء من الثمن تصبيغي هم د قشن حکم د منافع د بوزعين دي لا يقابلها الثمن د دې په ثمنو د دې په مقابله کې ثمن ناراضي او دا هم منافع دي منافع په مقابله کې ثمن ناراضي البته د درې ځایونو کې راضي علامه شامي وي راشا والمساله فيما لازم مثلا په صورت کې دا اذا لم ينقص حلوتيو چې ودې څه نقصان نه راوسته ها پیږي کنه ينقص هل هم ټکیږي او نبی یوسف رحم الله امام یوسف رحم الله سرګړونوالي کې داسې قول کوي وای چې بیان بکای ښا چې وای ما خستلا روغه وا پلس روپې ما خسته و وسه بتا در خرڅوم پلس باندې وګورې واوره وسه سترګړندره بیان بکای کې وین کو خیانت دی وای څو کوئی امام یوسف رحم الله دا امام شافعي رحم الله رحم ده ونبي يوسف رحم الله في الفصل الاول انه لا يبيع من غير بيان نبي خرڅي ترڅو چې بیان نه کړي دا خیانت ده او د دې مثال لکما اذا احتبس بفعله ګوي چې خپل ول سرګه کټ کړي دا او ځان چې خپل فعل باندې څه شی ایوځي سر کړي دا امام شافعي رحم الله قولم ده تاسو پیږئ کنه کما اذا احتبس بفعله مثال سر روان دی وښه وتخالي فتوى مخکې شعر طرفين بقولوا وهو قول الشافعي وصل شيء فاما اذا قفع وورا
ما د یوسف نه پلس روپۍ باندې وینځه واخیستله او سترګه تې ما ویستله او رکیندار احتبس بفعله ما د سترګې ویستله یتی خالد سترګې ایستلې وه او ما خالد ته ویلي زر کوه سترګې نیم قیمت به ته ولې جنایت په تا راغلی راکړه زر کوه خالد نیم قیمت راله راکو نو ما سره اوس څه شی بند شو ښه داسې ده که نه اوس چې دا وینځه زه په هدایت خرڅوم اوس که بیان ونه کړم خیانت دی اوس به وایم چې بی ما اخیستې روغه وه ما وله خپله سترګه ایستلې ده یا وله بل کس ایستلې وه هغې کې ما یوز اخیستی دی تا معنی در خرڅوم دا بیان به کوم که ومې نه کړو نو څه ده خیانت دی او مرابحه کې چې خیانت شي نو بیا خو مشتري ته خیار وي که نه موږ ویلي وو پوهېږئ نو که بیان مې نه کوو نو بیا ګورې هدایت مشتري ته خیار دی که ونه رسېدلی بیا او بل مثال یې واوره هغه رسو را روانه ده فاما اذا فقع عینها بنفسه سترګې وله خپله ویستله او فقها اجنبي یو ول اجنبي خالد استلی وا خو فاخذ عرشا ما د خالد نه ول عرش واخستلو طوان لم يبيعها مرابحه وزګه زه خرڅوم مرابحه نشم خرڅولې حتی يبين ترڅو چې څه مې نه کړي بیان مې نه کړي کوم نه کو غره به خیانت دی به مشتری ته خیار وي لانه زکه دا وصف صار مقصودا بالاتلاف من ویلی وصف په مقابله کې پیسې نه راځي که تاسو ذهن کې البته یو صورت کې راځي کله چې کله وصف له درجه د چا ورکړل شي اصل او د دې به دوه صورت دي چې وصف له درجه ده او وصف له درجه ده اصل ورکول کېږي دوه صورت وکړه یو کله چې وصف په مقابله کې سمن ذکر شي او دویم استهلاک صورتو کې خیلم وی ویلې مو کنه مو دلته استهلاک صورت ده سرګده هلاکه کړی ده لکه دا وصف مقصود وګرځلو به اطلاق باندې فیقابلها دې په مقابله کې بوس شیء شیء راضی من السمن اذا سمنا وکذا بل مثال وره وین زما خستی و د یوسفنا پلس روپۍ باندې او باکره وته میکړه پرده می ولا وشله ولا اوس هدایت باندې خرڅوم بیان بکوم که کوم نه کو خیانت دی بی ما وته کړي پرده می ولا شله ولی ویږي بده ګوره یوتا وکذا اذا وتیا وهي بکرون مشتری وتی کی خو د حال کې چې هغه باکره وا وجه سره لئن العذر دا پرده چې دا حجوز دی د عین نو هغه مفوت کړي دی یقابل السمن د معاملې کې خو سمن راځي او وقد حبسها او خپل فعل باندې دغه وزرت ما حبس کو ځان سره میثار کو مالا پرده مې وشله ولا تاسو پیږئ څو مسلې شولې بنځه څلور کنه بنځه مسله ولو اشترى ثوبا فاصابه قرض لك قرض لك ها قرض نشته چاغی کې فرض په معنا د قرض دی سیدا برګوري ما د یوسف نه کپڑا واخستله ما سره وا امګي والا مګي ویشله والا او یو ته څه زه ته ور ولګېدل څه پکې وسو زیدله نزی چې په هدایت خرڅو مده به وتنوي ما چې مرابحتن به ما بل سخيستي و دا نه د زوري چې دا بیان وته وکما هغه وخت کې مګینه واله بیرست مګي واله او بیرست ور وسوځه ولا دا بیان نه دی ضروري ها دومره به وته ما چې به دا شلیدلې دا بل سي در باندې در خرڅو ما بل سخيستي نه به وته ما پوه شولې په وجه دا چې د دې شلیدل ما ته څه پیدا نه دراسله شوی مګي کټ کړی دا اور کټ کړی ها کما قصدن دا کپڑا کټ کړه یا می خوروله راغونډوله په دې کې کټ شوله او زما په وجه کټ شوی دا اوس به بیان وته کومه کني خیانت دی به ته مشتری ته خيار ملاويږي پوه نه شولې ولو اشترى ثوبا کپڑے واغسل فاصابه به دې کپڑے ته ورسېدلو قرض فار شلیدل لمګي او حرق نار یا سوزول د اور يبيعه نوسج د مشتری خرڅي مرابحه من غیر بیان بن دی واجب ولو تکسرو کدا کپڑا ماته کی وشلیږي بنشری د بخورولو وطی د بغونډولو نو نه به خرڅي حتی یبین ترڅو چې بیان نه کړي او وجه ما غنه مخکې مونږ بیان کړل اول صورت کې د څه احتباس نه دی کړی دی دویم کې د په فعل معنی شوی دی ته احتباس وای قال امام محمد رحم الله جامع صغیر کې فرمایي ومن اشترى غلاما بالف درهم نسیه لك برو ګورین ته اسانه مسله د شپږمه مسله شوره ما د خالد نه غلام واخیستلو په ضرور پای باندې خو یو میش نیټه و پکې مثلا څومره پوه شوي په اوس دغه غلام ز په یوسف خرڅوم برګور لګا
لیکل پرې ده یسب باندې خرڅوما مرابحتن نو د دې بیان لبانې لازم دی چې وی کماله کما په زر اخیستې ده خو غره بنېټا که بیان مې ونه کو او ما یسب ته ویل چې لکه دا غلام ما اخیستې بچو په زر تامانی مرابحتن خرڅوما به 1010 روپۍ را کراتا هغه ټیک دواله نقد باندې مې به خرڅ کړه هغه درست بده ولګیدل چې بې د خدا په زر اخیستې و خدا خو بنېټا و ما سره دوکه کړي نیټه راته نه بیان کړي نه دلته مرابحه کې خیانت رااله او دې صورت کې امام صاحب وایي څه وکړو خيار به ورلا پوهیږي په وجه سره مریض نیټه په وجه شي ګرانیږي خیرم دې کنم دې دا شی اصل کې د 1900 غلامو خو چونکې نیټه وذکر مې دې په 1000 اغستیو نو ما سره دوه کړل 800 شی مې په ور خرڅ کړلو په 1010 روپۍ حالانکه ګټه بکار و 10 روپۍ نو په 810 مې په خرڅ کړی وې صحیح وای نه شوی به اورا ومن اشترى غلاما څوک چې واخلي غلام به 1000 درهم باندې نصيحتن نیټه فباعه به خرڅي بربح 1000 ما د 1010 یاد کړی وي دلته 1100 یاد کړي ته د 1100 مثال ور کړی پسل روپۍ ګټه او ولم يبين او بیانونه کی چې ما وګوره په نیټه اخیستی و نو فعلم المشتری رست مشتری د بته ولګي نو مولوی سبدای ورسره خیانت وکړلو په مرابحه کې نو فإن شاء رده مشتری ته خيار ده فعلم کو واپس کوي واپس کولې شي و ان شاء قبل په پوره پیسې دی والی رسې به وجه سره مولوی سبې د نیټه چې ده کنه اصل کې د دې په مقابله کې د دې د مبيه سره مشابهت ده چا سره مشابهت ده ګوره دنه چې ما دغه غلام غسلې بنقدو توجه په څو مې دغه غسلې 500 خو چې په قرض وي تعالی مو وسې دې څولما ګوې دنه ز دوه شي نه علما یو ته غلام علما ایو ته نیټه علما 800 روپۍ چې دي دا د غلام شوري د 200 روپۍ چې دي دا د نیټې شوري نه د نیټې مشابهت د چا سره ده مبيه سره ده او وسې په یوسف باندې ما دوه شي نه بزرو خستې دي دوه شي نه یو غلام یو نیټه او یوسف باندې یو شی بزر خرڅوما دا خیانت شو کنه شو پته نه لګي وسمونه رسیدل اورا لان للاجل شبها بالمبيع ذکر د اجل لپاره مشابهت د چا سره مبيع سره الا يرات ګورنه انه يزاد في الثمن سمنو کې خو زیادت کیږي لاجل الاجل نیټه په وجه باندې تاسو ته پته نیټه په وجه پیسې زیاتیږي الکه دا کوم عبارت ده کنه دا ټول فقهاو ذکر کړي دا یو عبارت اردو فتاوجاتم ټول ذکر کړي دي د قرض په وجه د مبيع د پیسې د زیاتوالي د لپاره ټول د عبارت ذکر کړي ټول خیا دي ساتي تاسو ته مثلا معلومه ده موټرسایکل له بنقدو په 50000 د قرض په 70000 مګاړه د بنقدو په 10 لک روپۍ د قرض په 12 لک دي قرض ریټ زیات کنه اخیستون ریټ زیات نه سب خلک د اخیستون کاروبار کوي دا جایز ده حواله سره ټول د حواله ذکر کړي څه دا زه وتا سوینه تا د نن د 10 کاله مخکې د عبارت ماته په یاد وچو کوم د قشان لیکل شوی نو پتاو کې الا یرا انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل وګورئ او ما تاسو ویلو په مرابحه کې شبهه حکم د شاوی حقیقت تسی کنه ګویا چې حقیقت نیټه مشابهت د مبيع سره ګویا چې حقیقت کې مبيع چې نیټم دا غلامم دی نو ما تاسو مثال ویلو ما دوه شي ناقصتي دغه په زر باندې او خرڅ مې کو یو او شبهه بدی کې ملحق ده حقیقت سره بصوره کانه اشترى شيء عيني ما څه شي نه واغستل دوا وبا احدهما بهم یو خرڅ کو مرابحه بثمن ما د دوړو په پیسو کنه پیږي په او اقدام کول په مرابحه کې مرابحه باندې څوک اقدام کوي نو هغه وګوره ځان د دوکونه بچ کوي ها او اقدام په مرابحه چې واجبي سلامتیا ان مثل هذه الخيانتنا دا واجبي چې دغه شان خیانت نه مزان سالم ساتي نو فائدہ ظهرت کله چې خیانت ظاهر شي نو یخيرو مشتری ته بخيار ویل کایب شي یعنی مشتری ته مبيع کې ملاوي شي نو مشتری ته خيار وی کنه په ټول روپو یې یو کو واپس کوي دلته دغه شان ده او کچری ما غلام واخستو په 1000 روپۍ باندې یو مشنیټه باندې به مې په حساب باندې بنقد خرڅ کو او مقه مسره ده په 1000 روپۍ بنقد خو حساب سره هلاک شو یې مخکې خرڅ کو به ته پته ولګیدل چې لکه ګوره د خدا اخیسته او په نیټه باندې بازارو نو حساب
دا نشي کولای چې بې ما ته پیسې مې کمې که نه مزه به تم راوړه غلام واپس یې راکړه تا ته بس دا خیار دی ای پوره روپۍ راکړه یا یې واپس کا واپس کولی خو یې نه شي مخکې یې خرڅ کړی هلاک شوی بس پوره روپۍ راکړه بس دا خو موږ عیب کې ویلي که نه مو کې خیله مو وایي استهلکه د هلاک کو ثم علم به وتبت ولګېدله اوس لزمه ب1100 پوره 1100 روپۍ به راکوي ولې لأن الأجل چې دی لا يقابله شيء من الثمن حقیقت کې دی په مقابله کې پیسې نه راځي دا خو وصف دی وصف مقابله کې پیسې څنګه چې عیب چې مونږ ویلي عیب په مقابله کې پیسې نه راځي ورسېدلې به نو ګورئ د نیټې په مقابله کې پیسې نه راځي د نیټې د وجې نه پیسې راتلی شي دواړو کې فرق دی ښه نیټې په مقابله کې پیسې او د دې قسطونو په وجه چې پیسې ګرانېږي دا د نیټې په مقابله کې پیسې نه وي د نیټې د وجې نه پیسې زیاتېږي